بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې په روژه کې مسواک وهل څنګه دی؟ دا بعضې مسواکونه خوږوالی یا تریخوالی لري، لکه د سیبندۍ مسواک یا نور داسې مسواکونه دي چې د هغه تریخوالی یا خوږوالی په ستوني کې محسوسه سي، نو دا به روژې ته څه ضرر یا نقصان رسي او که نه رسي. محترمینو په دا مسله پسې ما ډېره پلټنه وکړه او د ډېرو علماو سره مې مشورې وکړې پر دې باندې، خو ټولو کتابونه لیکلي دي چې روژې ته هېڅ ضرر او نقصان نه رسوي. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 102 هغه لیکلي دي چې د روژې دا دپاره په روژه کې د روژې په دوران کې مسواک وهل جایز دي، که هغه وچ وي، که نود وي، که تازه وي، او که هغه وخت یې رامت کړی وي، او که د مسواک ترخوالی په خوله کې هم معلومه سي یا د دغه تیزه ذایقه هغه خوند هم محسوسه سي، نو پر دې باندې په روژه باندې هېڅ اثر نه پرې وسي او روژه مکروه کېږي هم نه. په حواله د فتاوی نمګیري جلد نمبر اول صفحه نمبر 199. او مفتي انعام الحق قاسمي صاحب د مسواک ډېرې فایدې لیکلي دي، وایي مسواک وهل سنت دي او د دې ډېرې زیاتې فایدې دي چې څه فایدې دا دي: خوله په صفا کېږي، الله په راضي کېږي، فرشتې په خوشحالېږي، نظر په تیزېږي، او د غاښونه ښایسته کېږي، او دا کم چې وورېږي دا په مضبوطېږي، او سپین ږیرتوب ژر نه راځي، ډوډۍ ژر هضم کېږي، بلغم ختموي، معدې ته قوت ورکوي، شیطان په خوابدي کېږي، ناراضه کېږي، په نیکي کې اضافه راولي، پر پولیسرات باندې به تېرېدنه اسانه کوي، او ترخوالی ختموي، د سر او د غاښ درد ته سکون ورسوي، او بدبویي لرې کوي، د مرګ په وخت کې به روح په اسانۍ سره وځي. د ټولو څه زیاته فایده، غټه فایده دا ده چې د مرګ په وخت کې به پر ژبه باندې کلمه شهادت جاری سي. او دغه رنګه فتاوی محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 14 هغه هم لیکلي دي چې په روژه کې مسواک وهل بالکل سنت دي. په حواله د سنن ابي داود جلد نمبر اول صفحه نمبر 329. دغه رنګه صحیح البخاري جلد نمبر اول صفحه نمبر 259. جامع ترمذي جلد نمبر اول صفحه نمبر 145. کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 308 هغه هم لیکلي دي چې هېڅ پروا نه لري مسواک، که وچ وي، که خشک وي، او که سهار وي، که غرمه وي، که ماښام وي، که هر ټیم وي، هېڅ پروا نه لري. په حواله د فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 199. دغه رنګه فتاوی دارالعلوم زکریا او ډېرې کتابونه، مقصد ما تاسو ته وویل چې ډېره پلټنه ما پسې وکړه، نو ټولو دا لیکلي دي چې مسواک وهل په روژه کې بالکل سنت دی، د ثواب کار دی، څه مشکل پکې نشته. والسلام.